वीडियो जोड़ हाँ खैर मुजाहिरा नहीं बनाओ वीडियो नहीं हमारा मोबाइल बदमाशी की माज बड़ा होगा شاطس اللي شاطس بس بسم الله الرحمن الرحيم چنار چنار ځوانان درنه خپل سره تیر شول چنار چنار ځوانان درنه خپل سره تیر شول د امین نور څنګه وی وطن زوروره موږ د موري د پرلط په حمایت کې او د موري په کیسې د دې شرکت په خلاف نن په پټ شهر کې د پی ټی ایم لخوا قرآن مظاهره اعلان شوې ده د پی ټی ایم مظاهره کېږي د اولې وینا لپاره تلاوت لپاره زما ملګري ته خواست دی چې راشي د قرآن په عظیم آیات باندې زموږ د مظاهرې ته د مظاهره اعلان کړي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है ये जो नामालूम है ये हमें मालूम है ये जो नामालूम मरा। है ये हमें मालूम है परबोरी बांधी हमला मंजूर ना मंजूर परबोरी बांधी दहशत गर्दाना हमला हुसैनी पश्तूनख्वा की दहशत गर्दी हुसैनी पश्तूनख्वा की दहशत गर्दी दगरा दफास गोरा इस्तेमार दिया उलमन की दगरा दफास गोरा इस्तेमार दिया उलमन की बस उस पछताने की बर्बादी खबर दादा ओस दोमी वैना दफारा अतावलक मलगरी तबलन और को شغراسي تاستا خپل وینا واوري لورلای د پولیس سنټر باندې عمله نامنظور صحیح ده لورلای د پولیس سنټر باندې مظاهره نامنظور بسم الله الرحمن الرحیم پولیس سنټر باندې عمله د ټولو ملګرو په اجازه زه پیدا نوم 1901 کم اجازه پښتانه ته مایک نږدې کړه ډېر دغه بده مرګه ورپېښه ده زموږ څلوېښت لکه پښتانه شهیدان سوي دي د بل په جنګ کې او تر اوسه زموږ مدعي او دښمن نه دی معلوم چې موږ څوک شهیدان کړي څوک بې کوره کړي څلک بې کوره کړي دا خو یو غټ تاریخ را روان دی دویمه چې کومې پیښې په صحیح پښتونخوا کې شو څوک دي تاسو ته معلومه ده د ژوبه څخه د ژوب پیښې د ژوبه ځه بیا آباد کې د چمن پیښې د کلا عبدالله د کلا عبدالله آباد بیا د پښین پیښې د پښین آباد بیا د سیفلا کلا پیښې او بیا ګورۍ یو ډېر پرامن ځای وي او ډېر پخوانیانو به خلکو ویل چې ګورۍ د خوارانو ځای دي د خوارانو ځای وي د مزدورانو ځای وي د خلکو روزي کې پراخه وه ډېر پرامن خلک وو له موږ سره په بوري کې لکه کراچي زه هر وخت دا مثال ورکوم د هر رنګ د هر نسل د هر قوم د هر مذهب د هر فکري انسانان ډېر په برداشت په رواداري ژوند سره کوو لیکن چې څه چې نوی کال سټارټ شوی دنیا خوشحالیانې منولې
د خوشحالیانو آغاز د نیوزیلینډ وسوي آسټرالیا ته کس راغی له آسټرالیا ځکه چې انډونیشیا او ملایشیا او چاینا او جاپان تایلینډ انډیا سریلنکا بیا لاهور د لاهور بعد بوري نوی کال راورسېدی موږ د نوي کال آغاز منګور ویډیو مخته په ګروپان کې درسره شیر کې مننه دکاندار چې موږ کله سهار چې لاړ شو هغه یې دستلاب باندې سوي چې د دستلاب مطلب چې اوله سودا مسمه وسي نو ورځ به مسمه تېرېږي زموږ دستلاب زموږ د نوي کلي آغاز د خوشحالۍ بجایه د خودکش حملو په ذریعه باندې وسوي باندې حمله وسوله تاسګړ په خبر یاسته په دا حمله کې د شپې له 3 بجو یې واقع د ورځې تر 5 بجو پورې ټکان او دماکې دا جاري ولې په هغه کې د پوجانو خلک چې دوی شوکت مړه سوي دي یا شهیدان سوي دي او له دغه سره سره بیا د هغه په نتیجه کې زموږ مثاله لاین ورته یایي ډېر تاریخي ځای دي اول ته ګډ خواران غریبان خلک اوسي د سرکاري مکانونه دي کچا مکانونه دي ډېر غټه تاریخ ځکه اوسي چې موږ نو پیدا یا زموږ پلرونه نو پیدا هغه 400 مکانو ته نوټس ورکړي 15 ګنټې کې دننه به پاس دا ځایونه خالي کواسته نو دغه په هغه ظلم موږ کتکن کړی دي هغه رساله لاین تقریبا 80% دا چې ولړېدله تر هغه له مخکې خلکو ته چران شیر کړل ما پر فیسبوک ورکړل دا د بوري مونجودړو او هړپا څول نو د بوري مونجودړو هړپا لکه څنګه چې مونجودړو غرق شوي هړپا دارنګه رساله لاین هم غرق شوي بیا د هغه بعد یو دا بله شپه په دا بله ورځ یعنې دا 23 ورځې پیریډ دی شنی بورئ دونې قدر شنی دی لکه پیاله په دا 23 ورځې کې بیا بله پیښه وسوله د بلوچستان ریجنل کالج سره پر اف سي باندې حمله وسوه پوره ریپورټینګ یې موږ ته نه دی معلوم په دا سهار باندې د لورلا یو ډېر غټ سماجي ورکر وي لکه څنګه چې موږ سماجي ورکران یو تر موږ په 100 ګنا زیات وي باز محمد عادل هغه انوسمنټ کوي مظاهره یې کوله د ډاکټرشګردي خلاف هغه یې داسې وویستې بالکل لکه سړی د واده په سهار دوه یاران ډېره وخته بعد ځینې راوړي هیلو آی سر کوي ښه په تسلي باندې سلام دعا یې ورسره وکړله ول څه ملګرې څه پېښه ده هغه ول داسې دهشتګردي ده یا زه داسې حمایت کوم یا موږ دا مظاهره راغوښتې ده د دهشتګردۍ خلاف نو ورته وایي ول ښه نو ته به هم تقریر کې بالکل د ګاډۍ تر شیشې ځکه ځان دوی کړی وي هغه ول هو ټک 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 په سترګه باندې 4 ټکان وکړل مګر موږ اکشن نه واخیستې که زموږ صوبایي حکومتونه ول که زموږ ایجنسیانې وې یا زموږ د تحفظ خلک چې زموږ په پیسو باندې دوی عیاشیانې کوي هېڅ عمل هېڅ اکشن یې پر دا نه واخیستې که عوامي نمایندګان ول سیاسي خلک یا پی ټي ایم والا یا سوشل ورکرانو خپلې هلې ځلې وکړلې د باز محمد عادل آباد یا تاسو ته معلومه ده چې دا درېیمه حمله وه په 28 ورځې کې د نوي کال له آغاز څخه په 28 ورځ کې د باز محمد عادل څخه درېیمه حمله وه څلورمه حمله چې د ګډ ژوب ډویژن بشمولې دا کم سے کم شمالي زون دي کولو پوري د دغو د 7 ضلعو ایس ایس پیان او پولیس ګټه د پولیس غټ خلک هاي کمان او زموږ استاد وروڼه بېروزګاران ځوانان 900 کسه انټرویو ته راغلي ول بیا 3 دهشتګردان هغه ورغل حمله یې پر وکړه آفرین په هغو پولیس والا یایم چې دوی د بیډي په توپک یعنې وسایل خو نشته ورسره د لیویزو د پولیس سره هغه وسایل نشته کوم وسایل چې دوی ته پکار دي د بیډي په توپک په ذریعه باندې مقابله وکړه دا یو دهشتګرد ملکان ته نور ورسېدي یعنې دومره غټه پیښه به سوګي وه چې مړي به موږ په ټرامپ ډول او د قبرو دپاره به موږ له سهیلي پښتونخوا د امداد افریق او سراج له موږ دا مړي پټ کاسته خو د الله ډېر فضل وسوي کرم وسوي په هغه کې 9 کسان شول هغه شهیدان شول او خبره دا شی ده د دغو شاته د هر شاته یو منصوبه بندي وي په دغه ماښام باندې دا شان راغل چې لورلی پولیس او لیویز مطلب په حفاظت کې ناکام دي حالانکه هغوی په نورو کسانو باندې د درو دهشتګانو حمله وکړه نو مسله یې دا جوړه کړه چې باید اختیارات له پولیسو او لیویزو واخیستل کېږي او دوی مطلب د بوري پیښې زیاتې شوې او دوی نشي کنټرولولی خبره دا شی ده ستا په 2015 کې نیشنل ایکشن پلان جوړ کړي نیکټا ده جوړه کړه کاونټر ټیرریزم اتارټي ده جوړه کړه نور ډېر داسې شیان جوړ کړل د هغه په نتیجه کې چې تا سره سیاسي خلکو عدالتونه پوځي عدالتونه پاس کړل هر څه یې سره وکړل ته د
نیشنل ایکشن پلان تحت څومره ارټیکلز دي هغه باندې تا څونې عمل درآمد وکړي او دا پیښې له د نوي کال د شوزې په دا 23 ورځې کې تا کوم هغه حکمت عملي ښکاره کړله یا سیاسي لیول یا د ایجنسۍ په لیول یا د سکیورټي په لیول چې دغه روکتام وشي پیښه دا ده چې په داسې باندې مجلس نه درېږي د بوري دغه حمله به اخري حمله نه وي الله دې وکړي چې اخري وي پر ګڼ پښتانه باید چې اخري وي خو موږ دا پیښه لرو موږ دا ویره لرو چې دا یې اغاز دی دا یې شروعات دی تر ده به زیاتې پیښې زموږ دپاره راپېښ شوي خو آفرین بیا د بوري پر دغو ځوانانو یا یم چې هغو ورین پر نه کښېنولي دي لکه نن په دا کوټه تاریخي ښار کې دا مظاهره سوي ده موږ شانه به شانه ولاړ یو موږ به کوشش کوو خپلې هیلې به کوو خپل وس دس به کوو په موږ څه کېدل هغه به کوو الله هم دغه دغې پیښې څخه موږ پښتانه او ټول انسانان بچاو مهرباني حساب دو حساب دو पुलिस के हिसाब को ये जो नामालूम है ये हमें मालूम है ये जो नामालूम है ये हमें मालूम है ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है उस तस्वीर में तो वैना दफारा वो हमारा सबसे नफास की शरीरा से ताज तफल वैना पलंड और फास को हमारा सबसे الرحمن الرحیم تاسو ټول ډېر مننه تاسو ته په دې احتیاج کې ګډون وکړئ چې د کوم خلک ولا په خپل مخا باندې دا یو ډېر غټ بدلون دی او موږ په ټول ټول غټ شایسته راغلي چې ولستان په خپل باندې خلک خواږه او بنو خلک د چا په خپل مخا باندې نو ما نارو غرانه په پاکستان کې په اویا کال کې شالي دوی نه لري مشهور شي و نارا دا ول چې پاکستان مطلب چې لا علاج او رو نارا دا چې دې په لا شاته ورته नारी से जवाब रहा ये जो दहशतगर्दी है ये जो दहशतगर्दी है ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है ये जो मारामारी है इसके पीछे वर्दी है मना जवाब ये जो नामालूम है ये हमें मालूम है ये जो नामालूम है ये हमें मालूम है ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है साबिका ज्वाइंट सेक्रेटरी कोइटोबार अमीरजान काकर दफासे चदेरा से तास्ता फलवेला अमीरजान काकर लगा अमीरजान काकर आली ما من تدلاتك شيئا دا ناس ټول قدرمن خلک ډېر د ستاینې وړ دي چې دوی نن د لورنایي په دغه واقعه باندې دفاع ونه کړله دا کومه دهشتګردي په لورنایي کې وشوله د دې موږ خالي مذمت نه کوو موږ په دا خونه باندې لعنت وایو لعنت پر وایو چې دوی پر امن پښتون جمهوري آئیني حقوق پښتون لپاره راوتلی پښتون دوی نن په وینو سورکوي او د ده په مخ کې مختلف قسم رکاوټونه جوړوي ملګرو کام په پایارو په فایرینګ په غواکارۍ په دهشتګردۍ په دارنګه واقعیاتو باندې نه چا ختم کړی دی نه ختم سوی دی لیکن تاریخ دا وایي چې ښه مضبوطه د عوامو مخ ته ښه مضبوطه ریاستونه بادشاهتونه حکومتونه ختم سوي دي موږ به و دغه د وردۍ والاو فورس ته به موږ دغه یقین ورکوو چې د عوام طاقت ستا تر طاقت رقم تر طاقت زورور دی ستا ته وردۍ ستا ته توپک چې زما په پیسه اخیستل سوی توپک دی تر دا زورور دی ملګرو په تاریخ کې یوه بله خبره ده چې کوم وخت پاکستان جوړېدلی
که د اعظم و د قتلي خان و دغه خلک شي دا د زموږ خلکو له نیکهګانو له ملکانو له مشرانو له کور ته ورغلي دي چې دوی موږ ته ووټ راکړي د پاکستان په حق کې موږ ته ووټ راکړي موږ خلکو د پاکستان په حق کې په هغه وخت کې ووټ ورکړی دی په هغه وخت کې نه پوچي وو نه لیویز نه پولیس وو سویلین ادارې ولې نن دی و ماته وایي ته دهشتګرد دی ته اغواکار یې ته غدار یې غدار ته یې چې و ماته د غدارۍ چتګره لګوې چې زه د آیین خبره کوم د جمهوریت خبره کوم د خپل کام د حسرت یا د وسایلو خبره کوم بله خبره زه دا کوم چې دلته زموږ یو خصي پارلمنټ هم شته یو بلوچستان اسمبلۍ یو خصي پارلمنټ هم شته په دا خصي پارلمنټ کې یوه دوه پنځه شپېته پارلمنټریان نه چې زما او ستا په ووټو راغلي دي زه نن دویمه د اخبارونه وایم نن دویمه د ځان د یوې پارټۍ خوا د طرفه څخه به یو مذهبتي بیان راغلی د بلې پارټۍ له خوا څخه به مذهبتي بیان راغلی د نورنایي د واقعې لیکن دې پښتونخوا ملي پارټۍ ماسې وایي یوې پارټۍ د دې غندنه نه ده کړې موږ د دغه خصي پارټیانو د پارلمنټریان هم غندنه کوو چې د نورنایي خلک د نورنایي پارلمنټریان هم په دا اسمبلۍ کې ناست دي هغه د دې غندنه نه ده کړې د دې مذمت یې نه دی کړی په کار دا دی چې نن هغه خلک چې زموږ پر وسایلو باندې په اسمبلۍ کې ناست دي په ګرمو ګرمو ایټرانو کې ناست دي چې هغه د دې واقعې غندنه وکړي او د دې د صحیح تحقیقاتو تر اوسه په ځان مقدمه هم نه وي درج شوې د دا واقعې مقدمه تر اوسه نه ده درج شوې تحقیقات د کومې خوا دي نورې کیسې د کومې خوا دي نو ملګرو زه بیا یو وار ستاسې ستاینه کوم ستاسې وخت ډېر نه اخلم یخ دی زه په دې باندې فخر کوم او پر دا خبره باندې به راوځو بار بار به راوځو دا اوله نه ده خدای دې وکړه ملګري یوه خبره وکړه چې خدای دې وکړي دا اخلي موږ به پر دا بار بار راوځو که نه راوځو نو ګرده به ختمېږو لیکن بار بار به راوځو ډېره مننه وزیر کو इसके पीछे वर्दी है ये जो हमारा वाली है पश्तूनख्वा वतन में दहशतगर्दी नामंजूर नामंजूर पश्तूनख्वा वतन में दहशतगर्दी नामंजूर लड़ाई की हवा में खौफ फैलाना बंद करो और लड़ाई की हवा में खौफ फैलाना اوس د درېنې وینا دپاره نصاب خان لالا تپاس دی چې دی راسي خپله وینا په مختصر انداز باندې تاسې نشاط سئ دغه نشاط سئ نو هم خلک هم ورته ګوري نشاط أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم او زه د دغه ملګرو ډېره شکریه ادا کوم چې دا مظاهرې نه راغلي دي وروڼو همت وکړو بې همته یو کار په دنیا کې نه کېږي نه د دین غږ کېږي نه د دنیا غږ کېږي نه د کور غږ کېږي نه د زندګۍ غږ کېږي یا د پښتانه قام دپاره خو همت ډېر ضروري دی 40 کاله کېږي چې موږ دا ډرامه چالو ده 40 کاله 40 لکه انسانان د منځه تللي دي بوډان وړانده کاږه کاروبار مې ولاړی زندګي مې ولاړه ښارونه مې ولاړه عزتونه مې ولاړه او که چیرې موږ دغسې پټه خوله کښېنو پښتانه وایي پټه خوله اقرار دی اقرار به نه کوو د مدعي سره مدعي ته به مدعي وایي چې ته زما مدعي یې د ما څه دې ناروا کړی دی د ما څه دې ظلم کړی دی د ما څه دې 40 کاله ظلم شروع کړی دی د اسلام په نامه په موږ د کفر بټوایي لګېدلي دي موږ دا چې د کفارو ملګري دي موږ هېڅکله د کفارو ملګري نه یو موږ د پښتانه د وطن ملګري یو د پښتانه ولس ملګري یو موږ د پښتانه چې چا څوک ناجایزه کړي که شرط کړي به غرب کړي موږ ته هغه ته مرداباد وایو که هغه عیسایي که هغه د پاکستان فوجي هغه کار څوک کړي موږ ورته وایو دا ناروا ده موږ به پټه خوله نه کښېنو موږ به د خپل قام د خپل وطن دپاره که زموږ سر ولاړ شي که زموږ مال ولاړ شي دا خلک چې نن بادرو کې پراته دي کورونه یې خراب شوي دي بچیان یې ژاړي یتیمان دي کونډې دي زموږ مور د هغه زیاته ده زموږ پلار د هغه زیات دی زموږ نیکه د هغه زیات دی هغه
هغه زموږ د قام خلک دي زموږ د وطن خلک دي هغه زموږ ننګ و ناموس دی څوک چې زموږ ناموس ته لاس اچوي هغه مرده د وزیرستان کې چې وایي دا د اسلام فوج دی دا د پاکستان فوج دی دا څنګه فوج دی چې یو چا په کور بغیر اجازت نه ننوځي د چا عزت دا څنګه فوج دی په موږ ګرد عمر د غدار فتوې لګېدلې دي چې دا د انډیا ایجنټان دي موږ په انډیا باندې هم لعنت وایو د پاکستان په ISI باندې هم لعنت وایو موږ په امریکې په CIA باندې هم لعنت وایو موږ د روس په KGB باندې هم لعنت وایو موږ د خپل قام ایجنټان یو د خپل وطن ایجنټان یو د خپلې خاورې ایجنټان یو که دې باندې موږ څوک هر څه راباندې کوي هغه مقابل قبول دي وړویه زه وروره دا په جار وایم وایي پښتونه پاسه انقلاب راوله د ISI په کور سیلاب راوله وایي زموږ تاریخ د خاورو لاندې کوي زموږ تاریخ د خاورو لاندې کوي خیبره لشکرفتان کتاب راوله پښتونه ننګ و ناموس ته دې خطره پیښه ده پښتونه ننګ و ناموس ته دې خطره پیښه ده خیبره لشکرفتان کتاب راوله وایي ما په خوږو غموږو نغمو راویش کړه خوږو رنګ شنګ د رباب راوله وایي جنګ په وطن دې ملا کړی دی وایي ځان په ټوټې ټوټې خراب راوله والسلام پښتونخوا وطن میں دہشت گردی نامنظور نامنظور پښتونخوا وطن میں دہشت گردی نامنظور نامنظور لورلائی عوام خاص لانا بند کرو لورلائی پولیس کے قتل عام کو بند کرو بند کرو لورلائی پولیس کے قتل عام کو بند کرو بند کرو اوستا دیو اینا دفارا ولی ملګری زخواس کی چې د ایران سے مختصر انداز کې تاسو په خپل وینا واورئ ولی ملګری تر ټولو له مخه د لورلايي دا بله ورځنۍ پیښې په سختو لکو ټکو کې غندنه کوو غندنه نه بلکې مزاحمت کوو او دا اعلان کوو دلته چې کوم ځوانان راټول شوي دي پرون په قراصي پلا کې او په ګوري کې چې نن ناست ځوانان دي هغه دا اعلان کوي چې موږ د دې پیښو پر ضد باندې مزاحمت کوو او دا زموږ د مزاحمت لاره ده چې موږ دلته پر امر مظاهرې کوو موږ د دې سلف پر ضد باندې اواز پورته کوو او دلته مقتدرو قوتونو ته دا پیغام ورکوو چې زموږ په خاوره موږ په دې سیمه باندې موږ د جنګ او جدل دا قانون په ضد نه منو درنو لکه څنګه ستاسو ته معلومه ده لورلايي یو پرامنه سیمه وه په دې لورلايي کې مختلف خلک آباد دي په دې کې هزاره دي پښتانه بلوچ د پنجاب افغانه او نور خلک دلته آباد دي له ډېره وخته پرامنه اوسېږي دا یو پرامنه علاقه ده او دلته چې کوم د تېرو څو ورځو راشي د دهشتګردۍ واقعیات کېږي دا دا پیغام ورکوي چې دوی دغه جنګ چې کوم په وزیرستان کې وو زموږ دې جنوبي پښتونخوا ته منتقلوي دا پیغام دی ورکوي او دا څوک مسلسل کېږي چې په دې علاقه کې وشوې که په کراچۍ پلا کې وې که په پشین کې وې او که نن په لورلايي کې دي دا د دې پیغام ورکوي چې هغه جنګ چې دوی په وزیرستان باندې یو مصنوعي جنګ د ډالرو لپاره مسلط کړی وو هغه زموږ سیمې ته منتقله موږ د وزیرستان نه په جنګ را تېر شوي یو موږ هلته ولیدل چې څه وشول موږ هلته ولیدل چې د طالبانو په نامه باندې د دهشتګردۍ په نامه باندې د ولس کورونه وران کړلی شو خلک بې کوره کړلی شو موږ دا جنګ په خپله سیمه نه پرېږدو او دا جنګ که موږ په وزیرستان کې اوله ورځ درولی وی نن به دلته دا جنګ نه منتقله کېدی موږ دلته د مقتدرو قوتونو ته هغه قوتونه چې په دې جنګ کې او په دې بربادۍ کې او په دې پیښو کې لاس لري دا پیغام ورکوو چې موږ مزاحمت کوو او یو چا ته اجازه نه ورکوو چې د دې سیمې پر امن حالات خراب کړي موږ زه د لورلايي د یو ځوان په حیثیت باندې دا خبره کوم چې لورلايي نه که د جنوبي پښتونخوا او که په دې سیمه کې هر ځای کومه مسله کېږي که په هر ځای کې کېږي که هغه په بلوچو کې کېږي که په پښتنو کې کېږي دا د ځوانانو ریسپانسبلټي ده باید راووځي او مزاحمت وکوي او د مزاحمت دا لاره ده چې نن موږ پر امن احتجاج کوو او دلته ولاړ یو دا پیغام ورکوو چې موږ جنګ نه
جنګ نه پرېږدو که څوک په موږ جنګ مسلط کوي موږ د هغو په ضد باندې مقاومت کوو موږ راوځو موږ راوتلي یو بیا به راوځو درنو دا چې کوم دلته سیویلین ادارې دي لکه څنګه چې پرون پولیس شهیدان کړلی شو بله ورځ په لوبایي کې په هغو باندې اټیک وکړلی شو دلته موږ د پولیس او کوم چې دا ادارې دي د دوی قتلیام او خپل قتلیام کولو موږ ته د دوی دا خواست کوو چې راسئ زموږ ته قتلیام وکوئ دا جنګ دلته په کوټه کې هم پولیس وژلی کېږي هره ورځ چې پولیس وژل کېږي دا پولیس د دوی هم ذمواري ده چې راووځي دوی باید د دې شوي خبرې چې ښکاره کړي چې یاره ولې موږ وژلی کېږو دوی باید د دې پوښتنه وکړي او څوک یې وژني دوی د ایکسپوز کړي دا اوس ټول دنیا ته معلومه ده چې دلته جنګ څوک کوي او ولې یې کوي درنو دا جنګ د ډالر جنګ دی دا بانک جنګ چې دی دا زموږ په سیمه چې کوم مسلط کړی شوی دی دا کاروبار دی دهشتګردي او کاروبار دی په دې سیمه کې او دلته بعضې قوتونه دا جنګ چې دی جاري ساتل غواړي ځوانانو دا زموږ او ستاسې ذمواري ده چې موږ به دا جنګ ختموو او موږ به په خپله سیمه دا جنګ نه پرېږدو نور مزید ستاسې وخت نه اخلمه ټایم ډېر کم ده ډېره مننه ځوانانو بیا به راوځو بیا به راوځو او مزاحمت وکړو ये जो ना मालूम है ये जो ना मालूम है वो मुख्तसर वैला दफारा मतलब कुमार का पास निश्चित सी कौन मुख्तसर तरीन अल्फाज की वैला वो करता हूँ कुमार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दनंदा द پښتو تحفظ مومنټ د دې احتجاجي مظاهرې د ټولو کارکونانو په اجازه قدرمنو عزیزانو تاسو ته معلومه ده چې دا واقعه چې کوم د بوري واقعه چې شوې ده چې د پولیس او د لورلایي د ژوب د ډیویژن پریډ کوارټر باندې آی جي افیس باندې چې کومه خودکش حمله موږ د دې واقعې پر زور مزاحمت کوو مزاحمت نه بلکې موږ دا وایو دا موږ په اراده وایو موږ په پښتو وایو موږ دا خبره کوو دا ننسې نه کوو د 40 کاله کېږي چې پر موږ پښتون افغان باندې دا وخت کې دا د شرکردي مسلط کړې ده دا موجوده ریاست مسلط کړې ده پر موږ باندې دا ریاست 40 کاله کېږي د پښتون افغان وي په مړېږي نه موږ پښتون افغان دا خبره کوو چې موږ په خپله خاوره پراته یو موږ د چا پر وطن نه یو پراته موږ د چا پر ځمکه نه یو پراته موږ پر خپله خاوره باندې پر خپل وطن باندې په جهان کې چې کوم قومونه کوم ژبې پر خپله خاوره پراته یي هغه هلته واک لري هم اختیار لري هم خپله سیالي لري هم خپل ژوند کوي دا وخت کې موږ پر خپله خاوره باندې نن موجوده ریاست نه پرېږدي موجوده ریاست زموږ دا عمر شفیق په دې باندې چې دا وخت کې زموږ سره چې کوم دا وخت کې دا واقعات روان دي دا مسلسل 40 کاله کېږي چې موږ پښتون افغان تر دې لاندې ژوند تېروو دا ژوند دا هره ورځ چې موږ کوم خپل ځوانان راپورته کوو هره ورځ چې موږ که هر شعبې که هغه وکیلان که هغه ډاکټران که هغه پروفیسران که هغه زموږ د وطن کاروباریان تجارتان چې موږ کومې جنازې کورو ته وړو دا د دې ریاست پر موږ باندې مسلطه کړې ده دا دهشتګردي موږ دا ریاست ته خواست کوو پاسې قوم پاسې ژبه چې وروره بس دې سره بله بس کا موږ داسې کار یو که مخ دې خوا ته موږ راوګرځوئ بیا به نه ته یې نه به
بیا پر دا وطن شپه سره تېره کړو نو ډېره مهرباني کور ولرو خیال چې د طریق یو نجیب لري خیال چې د طریق یو نجیب لري کومه پښتانه به داسې زوی راوړي اوس د آخري وینا دپاره ملګري زبیر شاه هغه ته خواست دی چې دی راسي په مختصر الفاظ کې تاسو ته وینا واورئ نحمده على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم د ټولو ملګرو کور ودانۍ څراغ استا او په لورلایي په واقعه باندې مو په دا احتجاجي مظاهرې کې شرکت وکړو نن زموږ وطن ټوټې ټوټې دی لوټې لوټې دی دا هغه ذمهواره هغه قوتان دي چې په دې خطه کې امن نه غواړي امن نه پرېږدي موږ خو دښمن رامعلوم دی دښمن هغه خلک دی چې په دې وطن کې دهشتګردان وساتل دهشتګردان یې وپالل کله هغه ته د جهادیانو نومان ورکړل کله هغه ته یو نوم ورکړي کله بل نوم ورکړي نن هم هغه خلک دي او هغه د وارثان دي او هغه ساتي او موږ دا وایو چې په بوري باندې اولادو خلکو کړی ده او اوس موږ جوړ د پښتونخوا وطن دارنګه جوړول غواړي لکه پاچا اوس په دې وطن باندې یو ځل بیا داسې جګړه اچول غواړي خو موږ نن د دې وطن پښتانه په دا خبره رسېدلي یو چې زه که مرمه که په هره طریقه مرمه خو زه به نن چغه کوم او ګڼې دنیا ته به دا ورښکاره کوم چې له ماته له بهاره یو دهشتګرد نه ده راغلی ما له دهشتګردان دنیا ساتل شوي دي هغه دهشتګردان داسې به خوا ټرېن کړي دي نن هغه دهشتګردانو باندې د دې وطن پښتانه مړه کوي عجبه خبره ده په هره چې له دا ځایه تر اسلام آباد پورې ځې په هر روډ باندې په هر 6 کیلومتره ام چیک پوسټونه شته ام کلیز شته ام چیکینګ شته مګر د هغه باوجود دهشتګردان راځي په بوري کې بېګناه پښتانه مړه کوي پولیس والا مړه کوي هغه نه نیول کېږي او نه معلومي نو دا څلور 10 ادارې چې کومې دلته لګیا دي کار کوي تنخواه اخلي د سکیورټي په نامه هغه څه کوي خبره خو یوازې ده یا ته نایله یې یا ته ملګری یې په دا موږ رسېدلي یو ته نایله نه یې په دا رسېدلي چې ته ملګری او دا ته کوې او موږ به ټولې دنیا ته دا ورښکاره کوو ملګرو نور وخت به نه اخله صرف دومره درته ویایم د لورنایي په حواله ټول ملګري تیار اوسئ ټول ملګري به تیار اوسو په دې باندې چې راروان زر تر زره چې هر وخت به موږ شاخ وسوئ موږ به راوځو او د دې لپاره به مظاهره کوو نور وخت اخو یخ دی کور ودان یو جهان مننه ډېره مهرباني ظالمو جواب دو مهرباني مظاهره ختمه شوله ملګرو زه خواست دی د لورنایي فرمت باندې چې کوم ناست دی موږ د پی ټي ایم کوټې ملګري له دې ځایه ورسره ملګري یو که چېرې د چا فوج پرې هغه لورنایي ته تللی شي یہ جو نامعلوم ہے یہ جو نامعلوم ہے لورنائی سینٹر پر قاتلانہ حملہ نامنظور نامنظور مہربانی علاج Agora,